زما ورور په پی ټی آی کې دی او زه په جمعیت کې منوي زما د ده په یو سب کې مونځ کېږي او که نه د یو بل د دردونو احساس ختم شوی دی. کله نه چې موږ نه د یو بل د دردونو احساس ختم شوی نو بغض انتها ته رسېدلی. کله چې بغض او حسد انتها ته رسېدلی زموږ د جماعت نه زموږ د کلي علاقې نه زموږ د کور نه زموږ د رشتهدارۍ نه زموږ د دوستۍ نه خوند او حسن ختم شوی دی. مړه دا زموږ څه حال دی؟ یو کور کې مړی شوی دی بل په ډول کور ایښي دي. هغه ورته وایي مه کوه ما ته تکلیف دی. دی ورته وایي زه څه وکړم نو ستا دپاره خو زه خپله خوشحالي نشم بربادولی که نه. که دا معاشره یې موږ ناکام یو. زه بله ورځ یو بیان نه واپس را روان ومه طبیعت مې خراب شو مرګرو اسپتال له ویوړم ډاکټرانو راله علاج وکړو. ما ته ډاکټر صاحب مولانا صاحب تا ته څه پته ده تاسو خو ټول عمر په جوماتونو کې تیر کا تاسو ته څه پته ده زړه مضبوط کو واوره موږ له یو کیس راوړو یو ماشوم یې راوړله بېهوشه وه او چې کله موږ هغه ماشومې ته علاج شروع کړه موږ ورله ټسټونه وکړو په هوش کې راغله. تا ته پته ده مولانا صاحب هغه ماشومې سره زیاتې شوی و د هغې په عزت باندې حملې شوې وې. دا د انډیا او د امریکې خبره نه ده دا زما د دې بې حسه معاشرې کارګزاري ده چې زه تاسو ته بیانوم. زړه مې جاړي لګیا دی زړه مې غمجن دی زړه مې غمجن دی که نه. ما ډاکټر صاحب دا دومره ظلم چا کړی دی؟ ما ته مولانا صاحب زړه مضبوط کو واوره پلار لګیا دی د 7 کالو د ماشومې سره زیاتی کوي. څه چل را باندې شوی دی پته نه لګي. مرګ ډېر سخت دی که نه چا لیدلی نه دی نو پته نه لګي خو چې کله ملک الموت مخامخ شي که نه بیا به پته لګي. کله چې مړ شي او په قبر د خزې ولګي دا د دنیا مزې به تحته بې مزې ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي. مه راخله په خپل مسلمان رور پسې د وړې خبرې د خاطره تمانچه مه راخله. مه کوه مه کوه د دې جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي. مه کوه د دې غیبت جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي. مه کوه دومره بد نظري جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي. د بل مسلمان زړه مه ازاروه د دې جواب به ډېر په سختۍ میلاویږي. اے محمد رسول الله سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء موږ دپاره ډېرې جړاګانې کړي دي که نه. ته څه خبرې د بغض نه ډک حسد نه ډک د پسې مې مونځ نه کېږي هلته به مونځ کومه د سره مې نه لګي هغه سره مې نه لګي دا هم تره دی بېکاره دی دا ماما دی د سره هم په ډېران جګړه ده او د سره هم په دې باندې بغض دی حسد دی. بس دی ختم کوي ښه مرګ دپاره تیاری ضروري دی قبر دپاره تیاری ضروري دی د رب کائنات ملاقات دی تیاری ضروري دی. زمونږ توبه ده که نه انشاءالله. تنګ شوي غونی ستاسو نجي خو ما وانه اورېدو ما په خیال تنګ شوي. مولوي صاحب وایي دعا هم ته وکړه نو زما خو دعا ځان له قیسه یو ماشوم اوبو ته پرېوتی و یو سړي ورپسې ور ودانګل بس راویسته خلکو په ملا باندې ټپاو چې شاباس ماشاءالله تکړه سړی ماشومې بچ کو که نه. وایي تکړه سره به ګورو خو دا دیکه چاره کړې وه. زه دوی مشر کړی یم دومره مشر یم نه. بغض او حسد دومره انتها ته رسېدلی دی. پته بله ورځ یو ملګري وی مولانا صاحب وایي
زما رور په پی ټی آی کې دی او زه په جمعیت کې منو وي زما د ده په یو سب کې مونځ کېږي او که نه وایي زه چې ودرېږم نو داسې لږه خوا مې وایي مخ کړې دومره حد ته خبره رسېدلې خو دا بغض دی که نه چې په یو دروازه بند که کولاو که باندې مړي کومه خو بغض دی که نه په یو ډیران جګړه خو بغض دی که نه او چې کله بغض ختم شي نو رحماء بینهم دا د صحابو صفت قرآن بیانوي که نه یو بل سره څنګه ژوند تېرولو څومره مینه څومره خلوص څومره محبت دی ختم کوي دې نه سم نه جوړېږي یو سړي ته وویل شو وایي ستا دوه دعاګانې دوه څیزونه دې ګاونډي له وغواړه یو ځان له وغواړه هغه وی چې د سره به دوه او ما سره به یوي دا یو بیماری ده موږ ته لګېدلې ده د سره به دوه او ما سره به یوي هلکه خو ځان له یو ګاډی دله دوه ځان له یو بنګله دله دوه نو داسې دعا یې وکړه ما ته وګورئ هغه بغض یې دومره انتها ته رسېدلی او دې بعضې سړي په دې بغض کې سمه پي ایچ ډي کړي داسې دعا یې وکړه الله ما په دې یو سترګه ړوند که او دا ګاونډي مې په دې دواړو ړوند که کوی ته چې مګه پرېوځي او موږ د دې مولي صاحب نه تپوس کوو مولي صاحب کوی ته مګه پرېوتې ده څه وکړو دا مولي صاحب وایي که نه چې کوی پاک کوي اوس زه کوی ته شوم او مګه ترې نه راوباسم نو کوی به پاک شي نه پاکیږي که نه دا د سجدو حسن چې ختم شوی دا مونځ ته چې مې ډډې نه لګي دا د قرآن تلاوت ته چې مې ډډې نه لګي که نه د دې وجه صرف او صرف بغض دی بغض پوهېږې په خبره او نشته داسې یو ډاکټر چې ما ته ووایي چې ته د بغض په بیمارۍ کې اخته یې ته د حسد په بیمارۍ کې اخته یې ای په رمضان کې د څلورو کسانو شفاعت نه کېږي چې شراب څکي توبه نه وباسي د مور او پلار نافرمان دی چې رشتې قطع کوي او اخیری کم یو دی چې کینه بغض ساتي د بل پاکې جامې د بل گاډې د بل یو 2 روپۍ نشي برداشت کولی که نه محمد رسول الله فرمایي الحسد یاکل الحسنات دا حسد ستاسو نیکۍ خوري او څنګه خوري خبرې کما تاکل النار الحطب لکه څنګه چې اور لرګی سوځي او ویره شي ختم شي داسې زموږ نیکۍ ختموي بغض نه به ځان ساتو که نه انشاءالله مړه نن خو د زړه نه توبه وباسئ چې نه به کومه ګاونډي خفه دی ملاوېږم به ورسره پلار خفه دی رضا کوم به مور خفه ده د اختر نه مخکې به زه زړه کاته ټوله پاکومه او نوې ښکلې ښایسته مزېداره زندګي به تېروم به که نه انشاءالله الله د دې حاضر جمع په جولو کې خیر واچي الله د دې مولانا صاحب محترم په عمر کې علم کې خیر برکت واچي الله د دې مدرسې چې څه ضروریات دي د غیب د خزانو نه ورله پوره کا الله د دې حاضر جمع په جولو کې خیر واچو ډیر په مینې محبت سره زمون خبره واورېدله الله د دوی په اولاد کې علما با عمل پیدا الله د دوی تیر شوی ټول ګناهونه معاف کا الله د دوی نه رضا شي او داسې رضا شي چې بیا ناراضه مشي الله دا جمعات هم دغه رنګ په قال الله او قال رسول باندې آباد لرا الله د دوی زنانه با حیا او با پرده کا الله زمنګ د عزتونو محافظ شه الله زمنګ د عزتونو حفاظت وکا الله د دې فتنو په دور کې من د دې بے حیاینا د دې فحاشینا په خپل حفظ و امان کې وساته الله کده عالم کفر سازش داده چې د ټیک ټاکو په ذریعہ د ډرامو فلمونو په ذریعہ باندې زمنګ نسلونه بربادول غواړي زمنګ دغه خور او لور د سرنا د حیا برقه او صادر کوزول غواړي الله دوی ته هدایت نصیب کا الله دوی نه زمنګ د عزت حفاظت وکا الله زمنګ د ننګ او غیرت حفاظت وکا الله زمنګ د وخت جان مال تن من دن حفاظت وکا الله پیدا کا د دې غفلت په دور کې بل محمد بن قاسم د معاشره ته
ضرورت دی. الله پیدا کا بل نور الدین زنگی د ختم نبوت دفاع ته ضرورت دی. الله موږ ټول د خپل دین د خدمتونو دپاره قبول کا. زموږ د راتلل د دې کلي علاقې دپاره د لوی خیر سبب او ذریعه وګرځوه. الله موږ نه رضا شي او داسې رضا شي چې بیا ناراضه مشي.